بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد پرونه د شرک خبره شروع او د شرک اول قسم بیان شوی نن د شرک دویم قسم شرک فی الصفات شرک فی الصفات ستوي د الله تعالی صفاتی نمونه چې په کوم معنی او مطلب سره منګه الله د پر استعمالو هغه معنی او مطلب سره مخلوق د پر استعمالول دا شرک فی الصفات دی من سره الفاظ کم دي کله کله یو لفظ منګه د ډیرو مطلبونو د پر استعمالو لکه لفظ شی دی شی منګه ډیر شو د پر استعمالو کله با ګلاس د پارم شی لفظ استعمال کو چلا کدا نومره د ایروي دا شعر کا وب پیس کم کله قلم د پر خلق وی چیرې کدا شعر کا لیکل کو کله ولا سی وی چیرې چاکو بند غواړي چې کدا شعر کدا امرود په کټو نو هر حال اوس لفظ یو دی استعمال شوی د درې سلور سيزونو لپاره دی ولدي مطلب نشو چې دا درې ول سيزونه یو شی شو هر یو شی جدا جدا لفظ علم ده د الله د پاره استعماليږي او د مخلوق د پاره د علما کرامو د پاره استعماليږي لیکن معنی جداوي مفهومي جداوي لفظ قوت او طاقت ده دا موږ د الله د پاره استعمالو او د غرانګ د انسانانو د پاره استعمالو نور شند د پاره او معنا مفهوم جدا جداوي نو د لفظ استعمالولونه شایو لفظ استعمال کتب به فتوا لګوي چې یاره راخو شرک د شرک ډایرک فتوا بنه لګوي کله کله دا شی معنا جدا جدا معنا چا په کتاب کې ولي کله الله صاحب خلق په دغه فتوا ولګول د شرک وکړو الله ته صاحب وي کدا غرانګ په لفظ باندې سړی مشرک کړي نو بیا پنجاب ټول مشرک ځکه دي چې میاں نواز شریف هم وي او الله میاں وي الله سره میاں لفظ استعمالوي او دا نواز شریف او شهباز شریف سره میاں لفظ استعمالوي صرف لفظ استعمالول سره څوک مشرکی نه بهر حال سلور فرق دي سلور فرقونو سره منګه لفظ استعمالو د الله د پاره مو هغه لفظ استعمالو د مخلوق د پاره هم حضرت مفتی صاحب دوا مثالونه بیان کړیو یو لفظ علم او یو لفظ قدرت او طاقت من الله د پر لفظ علم استعمالو الله تعالی علم والده ډیر لوی علم والده او من حضرت مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم د پاروایو چې هغه ډیر لوی علم والده هغه د پاره علم والا الله د پاره علم والا خو دواړو کې سلور فرق دي دغه رنګ من وایو الله تعالی ډیر طاقت والده او وایو بولو پهلوان ډیر طاقت والا خو دواړو کې فرق دی سلور فرقونه دي پکې هغه سلور فرقونه منځ کې د غي لحاظ وي منګه الله د پروي چې الله تعالی علم ولا دی الله تعالی قوت او طاقت ولا دی نو هغه کې اوله خبره ده د مونږ وي د قوت او طاقت او د علم د څومره صفات دي د الله دا د ذاتی صفات دي دا غ ذاتی صفات دي او مخلوق د پاره چې مونږه استعمالو د مونږ وي دا عطای دي الله ورکړي دي الله خپل خپل دی هغه صفات هم خپل خپل دي هغه د صفات د چا د طرف نه میلاو نه دي هغه ذاتی صفت دی علم والا دی او علم دغه ذاتی صفت دی او مفتی تقی سے بیا دغه رنګ بل هغه علم والا دی خدای علم دغه ذاتی نه دی دا علم هغه ته الله ورکړی دی او الله تعالی چې علم ورکوي داغه به دوه طریقې دي یو ته وهبي وي یو ته جګمنه کسبي وي سړی لاس کاله تکاله مهنت وکړو هغه عالم شو افتاء وکړه مفتی شو نو الله ستکاله کې الله تعالی غته علم ورکو کسب وکړو الله په فضل وکړو او کله کله داسې وی الله تعالی د غرانګي بچا مهربان شي او علم ورکی یا په دوا درې کاله کې په لږ عمر کې الله تعالی غته ډېر لوی پوهه نصیب کړي لوی علم ور نصیب کړي په بهر حال دې عطای دویم فرق دا دی چې موږ الله د لپاره کم صفاتم بیانو نو دا صفات د الله تعالی لا محدود دي دغه صحت نه وي
مفتی صاحب فرمایلی چې زما مخ ته ډیسک د دې حدود شته هر طرف ته چې کوم ما طرف دې کوم ما مخالف طرف ته دا رنګ سیټ ولا دواړه طرفونه ټول دې حدودو کې دن نه لري نه بهر ده یا د جمعات مثال ورکړو چې جمعات حدود دي دې حدود نه بهر نشته خو دې الله تعالی د صفات او صحت نشته د دنیا حد شته چې دا غي نه اقوا به دنیا نشته مشرق مغرب جنوب او شمال اخري حدود دي خو دې الله تعالی د علم د الله تعالی د قوت طاقت د الله تعالی د هر صفت دا غي حد نشته دویم فرق ده او دریم فرق ده چې د الله تعالی صفات چې موږ هغه لپاره استعمالو هغه دایمي دي او مخلوق د لپاره چې استعمالو هغه عارضي دي الله تعالی صفات هغه دایمي همیشه الله تعالی همیشه صفات همیشه دي همیشه ده همیشه صفات دي همیشه به وی همیشه به صفات وی دنیا نه وا د خپل صفات او سمیت موجودو دنیا پیدا شوه د خپل صفات او سمیت شته دنیا به ختم شي هغه بیا د خپل صفات او سمیت وی دوباره حال مخلوق ولا عارضی دی حضرت مفتی صاحب فرمایلی چې مرګ دا خبره بالکل واضحه کی پارچا باندې ځکه چې کله سړی مړ شي نو هغه هر صدا ټول صفات د لیدلو صفات د اوریدو صفات د ویلو صفات د تللو صفات د قوت صفات د علم صفات هر شی لاړ شي لوی علماء کرام لاړل خو د مرګ نه پس دا غاغه علم چې کتاب لیکل وی وغیرہ هغه کې به وی خنور همغه استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه د بخاری په درس کې څو ځای کې به فرمایل خط تشریح وکړه بیا به وی چې قسم په خدای ک نور په زم پويګم چې د امام بخاری صاحب دې کې څه مقصد دی حالانکه خط تشریح کړي و بیا په اخیره کې روغ وندي وی چې د بلا بچیونو اوس د بلا بچیونو دا باغ دي کې په صفت کې بیاناو چې ډیر لوی عالم لوی په خدای پاک ور نصیب کړي و او چې کله دنیا نه لاړ څومره شاګردان وغیرہ پاغه وخت کې وو براه راست چا فائدہ به نشو اخیسته البته کوم کتاب پرې خدای نه فائدہ اخیسته کی نو بهرحال مرګ دا خبره واضحه کی سلورم فرق دا دی چې دی الله تعالی صفات چې موږ الله د لپاره استعمالو نو هغه کلی تور باندې د الله تعالی صفات دي او مخلوق کې چې دي دا جزوی تور او بیا کلی او جزوی هم دا سوي چې د جز د کل سره نسبت وي د مخلوق کې چې کوم علم ده الله انبیاء کرام پیغمبران فرشتي جنات انسانان خودو کې چې کوم علم ده دا ټول علم چې راجمه کې د الله تعالی د علم جز نه ګرځي جز نه ده خو بهرحال موږ سره بل لفظ نشته ځکه موږ وایو موږ جزوی وایو اصل کې علماء کرام فرمایي چې ګوره سمندر دا غینه چې یو کلک شستن ورګنده کې واغې سره کومه تری او لوندواله راشي دا لوندواله د سمندر سره نسبت ده یو جزء ده خو دا مخلوق کې چې کمله وغیرہ دا ټول راجمه کې د الله تعالی د علم په مقابله کې د دې سره نسبت نشته ده د شګي وا zarar او چته کا په ټوله دنیا کې څومره شګي دا غي دا یو جزء ده خو دا غرانګه د قوت طاقت د لیدل کتل د صفات څومره دي دا د الله تعالی د صفات جزء نه ګرځي او مفتی سے بیا فرمایلی چې اصل کې دا د الله تعالی د صفات او تجلیات دي هغه تجلیات چې کوم دي نو هغه مخلوق کې به تقسیم دي او د تجلی مثال مفتی سے بیا دا څه خود فرمایلی چې ګوره دا بهر رڼا د انوار نو دار د انوار چې کوم رڼا کوجه پزماکه باندې لګي دا د انوار د رڼا اجزا دي کمرې ته یو سوري باندې لګون انوار راځي دام دغه یو جز دي او چې کله ته د انوار کې ودرېږي او به شاونی سي او هغه به کمرې کې دنه دغه هغه پړق په دیوال باندې ولګي دا د انوار جز نه دي دا د انوار د تجلیات او اجزا دي دغه رنګ دی الله تعالی صفات دغه تجلی کیږي او هغه تجلیات به په خلقو کې هغه دي تقسیم دي نو به هر حال الله تعالی صفات چې کوم دی هغه په دغه معنی کې چې په کوم معنی کې دی الله د پر استعماليږي دا شرک دی
البته کته دا څلور فرق ذکر کی چې دی الله صفت هغه دغه ذاتی صفات دي او مخلوق کی الله ورکړي دي عطای دي او دی الله تعالی ولا صفات لا محدود دي او دی مخلوق ولا محدود دي او دی الله تعالی ولا دایمي دي او مخلوق کی سدي دا عارضي دي او د الله تعالی ولا کلی طور باندې دغه صفات دي او مخلوق هغه جزئی دي بیا دا شرک نه د الله تعالی د موږ تاسو ته ایمان را نصیب